من لره څه پیسې شته نه مې جایداد شته هېڅ مې هم نشته خو زما څه دوه طاقت راسه دي یو طاقت الله دی او دویم طاقت د باجوړ دا ځوانان رسولی دي په دې یو خبره باور وساتئ یقین وساتئ چې هر څه کوي د الله پاک کوي امیرګانو کولی امپیګانو کولی په باجوړ کې خو ګورنران تېر شو ګورنران منسټران تېر شو د 70 سال په تاریخ کې په باجوړ کې منسټران تېر شو خو چا هم د باجوړ د بدلون کوشش ونه کړو د دې نه دا معلومیږي چې هر څه الله پاک کوي خو انسان یو کار شي کولی انسان کوشش کوي او انسان نیت کوي باقي کامیابي د الله په لاس کې د باجوړ خلکو اذان ویل کېږي وخت د ماښام دی دروغ درته نه و په دې ماښام درته قسم کوم چې ستاسو غیرت ستاسو عزت او ستاسو وقار به چېرته هم خرڅ نه کوي انشاءالله داسې نمایندګي به باجوړ کوو که بیا زما یو ورور د پاکستان په هر ښار کې ولاړي بیا په فخر سوی چې زه د باجوړ یم بیا په فخر سوی چې زما تعلق د داسې سیمې سره هلته صرف دا چاړهګان او دا ګیدړان نه داسې خلک هم شته دلته چې کله حق خبره کوي بیا چې خلک شاته لاکۍ تړي یو کال مخکې مې د کالوني مخ ته درنه ورکړې وه درنه او دا یاد ساتئ خلک وایي ریحان چا راپاڅولی او چا راپاڅولی موږ خپله بېروزګاري راپاڅولي زما غوندې په دې باجوړ کې څومره ځوانان دي چا پي ایچ ډي کړې ده چا ایم ایس کړی چا بي ایس کړی په دې ګراونډ ډېر شی ولاړ ټیسټ هم پاس کړي انټرویو هم پاس کړي او چې کله ورته ورشي په انټرویو کې وایي 10 لکه راکړه او 100 لکه راکړه دلته خو موږ ټول غریبانان یو ډېر په غریبۍ سبق وو ډېر په مشکله یې وو چې تا له 10 لکه درکوم نو ما په تعلیم باندې 10 لکه ولې لګول دا غلو دا ډاکوان به انشاءالله که هغه سرکاري ډاکوان دي او که هغه پرایویټ ډاکوان دي دا د باجوړ ښار او دفاع کوو انشاءالله یو غل به په دې کې مور اړوو انشاءالله ما درنه ورکړې وه په هغه وخت کې به راباندې الزام ولګوئ دا چا راپاڅولی او ما د چا خلاف ورکړې وه د محمود خان دلته یو ډاکو کېنولی و په سوات کې ټول باجوړي په لوټ یو یې پرویز خټک کېنولی ما ورته ظلم ونیوله ما زما د باجوړ د ځوانانو د غریبانو د حق موړه سوال مې ورته وکړو منت مې ورته وکړو چې هلته کېناستم ویل چا راپاڅولی چا راپاڅولی نن هغه دوانه نن هغه دوه ګیدړان چېرته ناست دي هغه محمود خان هغه پرویز خټک نن چېرته ناست دي نن هم زما په دې غاړه کې په فخر سره د عمران خان روبیل پروت دی او دا به د قیامت د ورځې پورې پرېږدي انشاءالله 12 ورځې په دې باجوړ کې ټول ایف آی آر ډېرې په ما باندې شوي 12 ورځې په چکۍ کې بند کړو او مخې ته راته ناست وو ویل صرف دا عمران خان پرېږده صرف دا پارټي پرېږده ما ورته ویل پارټي هم بېرته پرېږدم زه تر ګروپونه هم پرېږدم باجوړ هم پرېږدم پاکستان هم پرېږدم په یو خبره وره زه عمران خان ته پرېږدم زه په یو نظریې ولاړ یم د عمران خان سره زه د دې لپاره نه یم ولاړ چې زه به د عمران خان زندهباد چغې وایم ما به الله جنت راکوي زه د یو نظریې په خاطر ولاړ یم او هغه نظریه د کرپشن نه پاکه معاشره ده هغه نظریه انصاف دی هغه نظریه میرټ دی هغه نظریه رول آف لا ده هغه نظریه دلته غریبو ته بنیادي انساني سیاسي حقوق ورکول دي ته د زرداري او د نواز شریف څخه کېنه موږ را روانه باري نواز شریف ته ورکوو ته به ازاد یې خپل وزیر اعظم توب هم دې پوره کړه هغه ورته ویل سر به مې کټ شي بدن में भी टुकड़ी टुकड़ी शी लेकिन मैं चोरों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता इमरान खान बोल वे जिसने मेरा मुल्क लूटा है उनके साथ बैठना मेरे ऊपर हराम है हराम जम देता है कि चा जमा बाजोल लूट करे दे चा जमा बाजोल तबाह करे दे दा खल्को सा जमन नास्ता दा से हराम दा सिर्फ नवाज शरीफ سيدنا نواز شریف او زرداری شریف عمران خان ناسته حرام ده دا یو خبره اورئ په باجوړ کې زموږ د مقابلې هیڅوک نشته
دلته 70% یوت پاپولیشن دی. تاسو ځوانان یو، تاسو ځوانانو په سر باندې د مخکې هم تللي وو، اوس هم ځي. تاسو به حق ته ګورئ. الله په دې سر کې دا کوپړۍ کې دا دماغ ایښي، بوش نه دي پراته. سوچ مه کوئ. موږ چې مېړۍ لېږو موږ دې له لېږو چې ته به زما د اهل و عیال، ته به زما د بچو، ته به زما د پروټیکشن، ته به زما د امن محافظ یې، ته به زما په باجوړ کې چې څم مسلې راځي څم راځي، ته به زما هلته ذمهوار یې. دا ګیدړان موږ ولېږو، اول هلته صرف د روپو سوچ کوي او مړه پیسې خو غلم ګټي، ډاکوان یې ګټي. ته هم غلا کوې او دی هم غلا کوي. دا هم د څه واده ده؟ دا لوی لوی وعدې ته نشکو، دا څه الله پاک کوي. خدا راته وایم د باجوړ حق به انشاءالله باجوړ ته رارسو د خیره سره. چې چا هم زموږ حق ولري دې ګریوان ته به لاس ورواچو، موږ به خپل حق او دا ځوانان به راوړي. زه دا نه وایم چې زما چې د الادین چراغ د کون فیکون به شي. تاسو به راسه ودرېږئ، تاسو ځوانان به ودرېږئ چې څوک به ته باجوړ کې ښه ښکاردار ته وایم چې زه یو لوی هغه راغلی ما چې څوک به ته ښه ښکاري. 3 شرطونه وله کېدي. نمبر فرست چې ایماندار وي، چې زما حکمران ایماندار وي، باجوړ په خپله باندې ترقي وکړي. دویم چې قابل وي، هلته به ABCD پوهېږي، ستا د ایلیفنټ په سپلنګ پوهېږي، هلته په خبرو پوهېږي. او دی نه وایي چې ته غواړې ته سوال د کې د ساینس او ټکنالوژي نه او خبرې به یې چپس بند کوو، دغه راله بند کوو. دا چپس به درنه ما بند کړي، ما ته به دې ویلې دا د ډیس او د AC کار دی. دا به ځي او دا بندوي. د دې نه مخکې چې کوم راغلي ټول عمر دا قشاړي خلک لېږو او دا نور هم چې لېږلي وو دا ځان ته چې سرمایهدار وایي. دا سرمایهدار پیسې په موږ ولګوي. نن هم یو هلته ناست دی، یو په دې ښار دغه ته ولاړ دی او پیسې راخورې کړي. پیسې دا زموږ ضمیرونه اخلي. لکه موږ ورته ګډ او مزې ښکارو، موږ بېل بکرې استو، ته زما ضمیر اخلي. تا پیسې راسپړودلې دي او دلته زموږ ضمیر اخلي. د دې باجوړ له به داسې صفایه کوو څنګه چې د پاکستان او د PDM صفایه کړې. دا اخري خبرې او څه وکړو چې دلته د دغه 2 کسانو دپاره د سرمایهدارو دپاره دا خلک لګی دی، هغې ته ګراونډ جوړوي. ګراونډ دا خلک راولي مخې ته. زه هغو خلکو ته وایم دلته چې د چا کار دلته امن راوستل دي، دلته چې د چا کار زما د باډر حفاظت دی، دلته چې د چا کار زما د تورسرو زما د سپینګیرو حفاظت دی، دلته چې د چا کار دلته امن لو اینډ آرډر جوړول دي. نن هغه خلک تا په سیاست ولګول، نن هغه خلک تا په دې ولګول چې دا پلانینګ وکړي، دا وکړي. هغه خلکو ته وو چې دې باجوړ له دې باجوړ څلور دا ډرامې موږ د چا نه من. په تېر وخت کې په JUI په جلسه باندې خودکش دماکه شوې ده. ما یو سوال وکړو، یو سوال چې زه په ګاډي کې تمانچه نشم ګرځولی، بډې راله ګوري، نو دا 12 کیلو بارود د کوم ځای نه راله؟ سوال خو به کوو که د کوم ځای نه راله؟ ستا کار څه دی؟ ستا کار دغه خلک ودرول دی چې د چا کوم کار دی هغه خلکو ته موږ وو، هغه خلکو ته موږ وو. اوس په ځوانانو کې شعور راغلی دی. دا مه وایئ چې دا خلک دی او دا بیل بکرې دي چې دا څه وو هغه به کوي. اوس به موږ د هر شي تپوس کوو، د هر شي به موږ تپوس کوو او موږ به ځو او موږ به د باجوړ انشاءالله قابل فخر نمایندګي کوو. د باجوړ ځوانانو په ما باندې خو اسم ډېر الزامونه لګي، خو چېرته به هم تاسو دا ریحانجیب وینئ نه چې په کومه ورځ ما د باجوړ د خلکو څخه غداري وکړه، په کومه ورځ ما د باجوړ د قوم ستاسو ځوانانو څخه غداري وکړه، بېواني مې وکړه، ستاسو ضمیر مې خرڅ کو، ستاسو امید مې مات کو. په هغه ورځ کې ژوندی وو دا مخ راله تور کړي او چېرته په خر مې به یې سور کوي. او که مړ وم نو په قبر به راته میتیزې وکړئ، میتیزې. زه درسه دا وعده کوم، دا درسه حلف کوم، دا درسه لاس وتو چې زه به ستاسو نمایندګي در په فخر څه کوم. مخکې مې کړې ده، ما د پاکستان په 50 ممالک کې نمایندګي کړې وه، د دنیا خلک ولاړو، د هر ملک. دا د باجوړ له دې خلک خبرې بچېرې ته ولاړو. دا خلک ما زه یې مېرې نوم وم،
ته د پاکستان د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې وګوره څومره چې انټرنیشنل میډیا ده دا د باجوړ خړ بچی ورته ولاړ دی څومره چې خبرې دي زه ورته ولاړ یم زه دا نه یم چې څومره قابل یم دې کې تاسو له سبق درکوم دې ته مه ګورئ چې زه غریب یم زه په دې باجوړ کې ټول نه غټ غریب یم او دا ګاډي چې دي دا زما نه دي دا دې خلکو راوستي دي زه خو ورته وایم د دې غټو ګاډو خو سړو زموږ کورونه وران کړه غټو ګاډو ته وخېږو او بیا تورې چشمې او کاټنې ولګوئ موږ ورته بیا نه ښکارو موږ ورته د سړي زامن نه ښکارو اوس هم داسې وخت دی الله شل ورځې دي ښه سوچ پرې وکړئ استخارې وکړئ زموږ مستقبل را روان دی دا ماشومان چې ښکاري که نه زموږ چې کوم لیول خلک دی موږ ففت جنریشن یې دا سکس جنریشن خلک را روان دی دا به سکول هم غواړي دا به هسپتال هم غواړي دا به روزګار غواړي دا به کور هم غواړي د دې سره چا څه پالیسي شته د چا څه ویژن شته څوک به څه کول غواړي څه به کوي زه درته درې خبرې کوم اول به د باجوړ نه انشاءالله موږ کرپشن ختموو زه درته په دې سپورټ سیکټر کې خبره وکړم د تېرو پنځه شپږو کالو نه چې کله هم دا ټرایل والا دلته راشي باجوړ ته دا د پي سي بي والا چې کله راشي یا د انډر 14 یا د انډر 16 یا د انډر 19 ټرایل زه په کامیاب جوان کې ناست وم په یوت پروګرام کې چې کله عمران خان وزیر اعظم دا خلک یې باجوړ ته راوستی وو هغه خلکو هم پیسې واخیستلې دلته کورونو ته بوتلو هلته یې په ګډانو خوړو زما یو ورور کې به ټیلنټ و قابل به و هغه به یې پرېښي او بل به یې پکې راوستو دا هم درته وایم په سپورټس سیکټر کې هم انشاءالله میرټ راولو دا کوم ګراونډونو اعلان چې شوی په باجوړ کې دا به هم انشاءالله جوړو او د باجوړ چې کوم زموږ بنیادي مسایل دا سړکونه یې راخېستي دا هم انشاءالله جوړو دا د پاکستان ملک زموږ اکانمي کولپ شوې ده دې ته موږ ګورو چې حکومت ته پیسې راوباسو داسې پلانینګ کوو داسې پلانینګ چې موږ خلکو ته وښایو چې انشاءالله موږ دا کار شو کولی